ما ته د خبرې مې احساس ته چې زما انتهایی قابل احترام بونه او مرګري دلته موجود دي چې د هغې تعلق د نور پولیټیکل پارټي او اسم د باروم او د بار خپل یو احترام دی. نو ظاهره خبره ده چې زه دلته دې له نیم راغلی چې زه دلته کې سیاسي تقریر وکړم. د سیاسي تقریر کولو ما ته په ورځ کې 10 موقع نورې ملاوي. زه به د یو څو ایشوز په حواله نن تاسو سره ټولو کې اول په دې ملک کې جمهوري او سیاسي نظام په دې ملک کې بدقسمتۍ نه چې نن سیاستدان او سیاست څومره بدنام شو نو زما په خیال بل پروفیشن به دومره بدنام نی او په دې کې به زموږ د سیاسي خلکو خپلې غلطۍ نی. زه د دې اعتراف کوم د چا لګې د چا ډېرې خو مشکل دا دی چې په دې ملک کې تسلسل وي د جمهوري نظام نو وخت سره سره به د دې د خامې په خپله کمېدې او یو وخت به داسې راغلی چې دا به ختمې شوی خو بدقسمتۍ نه دلته د جمهوري نظام تسلسل زموږ نصیب نشو. کله ناکله خو آئین هم معطل شوی دی ټول نظام سسپینډ شوی دی او کله ناکله که آئین اوم نظام اوم اسمبلی وام حکومت اوم او په هغې کې د ضرورت نه زیات مداخلت شي. سیاستدان پکار دی چې اکاونټیبل شي او جوابدeh وي. دا نظام پکار دی چې اکاونټیبل وي او جوابدeh وي خو اول به اختیار ورکې نو بیا به اکاونټیبل او که اختیار نه ورکې نو بیا تش سیاسي خلک اکاونټیبل کول زه دې سره اتفاق. بیا پکار دی چې هغه خلک اکاونټیبل شي چې کم خلک په سیاست کې انټرفیرنس هغې پکار دی چې اکاونټیبل شي. او دا زه چې راته وایم چې موږ سیاسي خلکو نه غلطۍ شوي دي نو زه به راته ووایم چې موږ نه ډېرې غلطۍ به شوي خو یو بنیادي غلطي راته زه وایم د سیاست د یو سټوډنټ په حیثیت موږ ټول عمر د یو بل خپې والي موږ ټول عمر د یو بل موږ چې په اپوزیشن کې یو نو زموږ سوچ یو موږ چې حکومت ته لاړ شو بیا زموږ سوچ بدل شي. موږ ټول عمر یو بل را پرزولی دي د بل په اشاره موږ ټول عمر یو بل بدنامه کړي دي د بل په اشاره موږ د بل په اشاره خپل سیاست په خپله کمزورې کړي دي او موږ بدنامه کړي دي او بیا موقع داسې راغلي دي په تاریخ کې ډېرې لکه MRDO وخت کې جوړه شو غالبا بیا پکې قومي اتحاد خو ډېره زړه خبره ده بیا پکې غالبا چې ARD جوړه شو الاینس فار ریسټوریشن اف ډیموکراسي IGI خو یو سیاسي اتحاد اسلامي جمهوری اتحاد الیکشن الاینس وبلکې بیا پکې د تیر وختونو کې PDM جوړ شو ها چارټر اف ډیموکراسي یعنی تاسو د چارټر اف ډیموکراسي کتاب راواله او دې ته وګورئ هغه چارټر ته وګورئ هغه لیک ته وګورئ هغه پوینټس ته وګورئ او بیا د چارټر اف ډیموکراسي چې کله نه انک شوې ده د هغې نه پس وګورئ چې په چارټر اف ډیموکراسي کومه حده پورې عمل درآمد شوی. که په چارټر اف ډیموکراسي عمل درآمد نه وي شوی نو زموږ دا حل دی چې ونه شو او که شوی وي نو نن کېدای شي دا ورځ موږ نه لیدله. دلته زه ډېره زیاته شکریا ادا کوم ما سره ملو شو د PTI زما قابل احترام رونه او مرګري دلته کې تشریف فرماد دا علي وزیر قید او بار بار د هغه د رهایۍ دپاره تش نه بلکې د هغه یو قانوني حق یو د پروډکشن آرډر او د دې لپاره به بار بار موږ فلور اف د هاوس خبره کوله او دا هغه وخت چې د اپوزیشن د فرنٹ بینچز بالکل خالی مور اور لیس ټول خالی. نو اسد کیسر صاحب سره زما ډېر ښه تعلق دی او بعضې خبرې داسې دي چې هغه ما سره امانت دي او چې کومې خبرې ما سره امانت دي نو هغې کې زه خیانت نشم کولی نو د دې نه بخښنه غواړم چې یاره ته نشم ډسکوز کولی خو زه دومره پوه شوم او خبر شوم چې د هغه مجبوري وه د پروډکشن آرډر نه ایشو. نو ما ورته هغه وخت یوازې کې دا خبره کړې وه چې سپیکر صاحب دا نن چې څه علي سره کېږي دا سبا ما او تا سره او نن که ما او تا د علي تپوس ونه که نو سبا به زما او ستا هم څوک تپوس بدقسمتۍ نه هغه خبره زما صحیح ثابت. اوس مشرانو او مرګرو زموږ سیاسي اختلافات په خپل ځای پولیټیکل ډفرنسز په خپل ځای سیاسي مقابلې او الیکشنې په خپل ځای خو تر څو پورې چې د دې ملک ټول پولیټیکل پارټیز ناس نه دي په یو بل اعتماد نه دی کړی او دا یو بنیادي فیصله نه ده کړې چې په دې ملک کې به تش واحد یو نظامي او هغه نظام به جمهوري نظام وي او دا ملک به واحد د پاکستان د آئین مطابق چلیږي د بل چا د خواهش مطابق به نه چلیږي تر هغې پورې زموږ د ملک کې نه جمهوریت مضبوط کېدی شي او نه سیاست کامیابي. تاسو اکنامک سټیبلټي ډایرکټلی لینکډ ده او کنیکټډ ده د دې ملک پولیټیکل سټیبلټي چې دې ملک کې څو پورې پولیټیکل سټیبلټي دي راغلی په دې ملک کې اکنامک سټیبلټي نشي راغلی او کله چې په دې ملک کې دا ملک پولیټیکلی ډیسټیبلایز شوی دی نو ټول عمر د هغې زموږ په اکانومي منفي اثرات راغلي. اوس د پولیټیکل سټیبلټي دپاره یو خو دا خبره ضروري ده چې کومه ما د دې نه مخکې وکړه خو که فرض که په دې باندې موږ نه متفق کېږو فور اني ګیون ریزنز بدقسمتي به زموږ خو که نه کېږو نو کم از کم په دې یو خبره خو دې متفق شو که نه چې زر تر زره دی په دې ملک کې فیر فری ټرانسپیرنټ الیکشن وشي او چې دا ولس چاله ووټ ورکوي پکار دی چې موږ ټول هغه منډیټ تسلیم کوو دا خو کم از کم کولی شو. په هغې حواله باندې کوېسچن مارکس ډاوټس دي. آئین 90 ډیز وایي
90 days کې هو نش سنسس نوټیفای شو ډیلیمیټیشنز پروسس اوس هم زه روان ذکر دې چې اوس پتا سو بیا ډېر مصروفه کېږي اعتراضات به او بیا په پاغي باندې داغه ډیسپوزل د ډیسیژنز دي زما په خیال دا پروسس رواني 30 نومبر پورې موست پروبلی بیا پکې دا خبره کیږي چې یخنی به ډیره زیاته او زدا سه زیاته راغلي مچ الته دا مسله وی دلته دا مسله ای خو زما که اف آی ریممبر کریکټلی نو زما په خیال رومبني الیکشن باندې چې دا په یخنیانو کې کیږي زما په خیال چې بنظیر بی شهادت شو 2008 الیکشن هم په یخنیانو کې لږ ډیلی شو او 85 خو زما یاد نشي هغه وخت ما اوبه بالکل تاسو مشرانو ته پتی ما خو هغه وخت اچ اس ان کې سبق وي او د 97 الیکشن هم روجم وا او یخنیم با او چې د الیکشن څومره ډیلی کیږي کنه د ملک پولیټیکل سټیبিলিټي په لګیا د افیکټ او زه چې دی وخت ګورم د نگران حکومت بعض فیصلو نو ما ته خدا سي ښکاری لکه چې دی 2-3 کال لپاره راغلی ځکه چې نگران حکومت خدا سي ډیسیژنز نیچر ته کړی دي او نو داغي منډیټ شته نو چې سو پورې الیکشن نه شوي نو زموږ پولیټیکل سټیبিলিټي او الیکشن کته فیر فری او ترانسپیرنٹ اونکه نو پرابلم بسی پرابلم بدای چې د هغه الیکشنز با کریډیبিলিټي نه او چې کریډیبিলিټي نه وي نو د هغه الیکشن به څه فائدہ نه وي مونږ تاسو نه یادوم خپل برادری یادوم مونږ د تیر ډیر وخت داسې مونږ د قبول او د مقبول په چکر کې ډیر خراب مونږ ډیر خراب مونږ ټول چې څو وخت مقبول یو نو هغه وخت مونږ قبول نه یو نو مونږ کوشش کوو چې یاره قبول شونه ولا به الیکشن کوو او چې بیا قبول شونه بیا مقبول نه یو نو بیا وینه لک صبر وکي اورګوس قبول شویم خو لا مقبول نیم نو لسکه ورکو مونږ دې شي خراب دې ته مونږ نه ګورو چې د ملک ته ضرورت دی بیا درېمه خبره چې ما تاسو سره کول هغه پښتونخوا سپیسیفیک زه ډیره تفصیلی خبره په دې حواله نشم کولی او دو کما سره وخت وي او تاسو را دومره انتظار نه وکړئ نو په دې یو ټاپک ما تاسو سره کم از کم 3 غنټې ډسکشن کولی 18th امندمنت روستو شوی دی او اخیری ان اف سی اوارد د 18th امندمنت نه اول شي تاسو ته پته ده چې ان اف سی اوارد چې کوم اخیری شوی غالبا هم زمونږ په وخت کې شو بیا بل نه شي ان اف سی اوارد کې چې ریسورسز ډیسټریبیوشن او شو نو د مرکز برخه ډیره موده پس کم شوه او د صوبو برخه سیوا شو 18th امندمنت کې صوبو ته اډیشنل ریسپانسیبিলিټیز ملاو شو هیلث ټوټلی ډیوالو شو ایجوکیشن انکلوډینګ هایر ایجوکیشن ټوټلی ډیوالو شو او دا سه نور ډیر اوس ضرورت د دې خبرې دی چې تا ذمہواری ورکړه خو چې هغه ذمہواری سره تا اختیار ورنکو هغه ذمہواری وسنګ ادا کیږي چې تا وسایل ورنکړو هغه ذمہواری وسنګ ادا دا ځکه د نوې ان اف سی اوارد په لار کې رکاوټونه دي چې کنه ان اف سی اوارد کیږي نو د مرکز شیر به نورم کمیږي او د صوبو شیر به نورم سیوا کیږي او مرکز چې د وخت تاسو وګوره نو د مرکز نه چې تاسو ډیټ سروسینګ یعنی مونږ چې کوم قرضې واپس کو دا ایکسپینډیچر ډیفنس او د حکومت نان ډیولپمنټل ایکسپینډیچر ډے ټو ډے رننګ پیز او دا چې د دین بار کې تاسو دا درې هډز نو د ډیولپمنٹ پی ایچ ډی پی د لپاره حکومت سره پاتې کی اوس دا جنگ روان دی چې په ست طریقه معنی 18th امندمنت رول بیک چې سو پورې 18th امندمنت نه رول بیک کړي د ارغه پورې د مرکز برخه دوباره سیوا کیدی نشي او زه می بي تاسو زما بعضی مرکزي تاسو زما د سوچ سره کې دي شي متفق نه او زما خپل سوچ داري دا نه چې زه په دې صوبه کې چیف منسٹر پاتې شوی ما ځکه سبا مرکز کې ناشته موضوع په مرکز کې فدرل منسٹر هم ناشته ما او کله 18th امندمنت د رول بیک کېدو خبره کیږي زبه کلاو مخالفت کوم د دې خپلې صوبې زمانه مطلب دا چې زمونږ د قام برخه په کمی چیف منسٹر کار څوکي او چې وسایل وسري نو ډیلیور بکی چې وسایل نه نو سب ډیلیور کیږي